د انسانانو د مخکې الله رب العزت جنات پیدا کړي چې کله الله رب العزت انسان پیدا کړ نو ډېره مخکې فرشتو سره مشوره وکړه زه به یو انسان پیدا کوم خپل یو خلیفه به پیدا کوم زما نائب به زما خلیفه وي او هغه به صرف او صرف زما عبادت کوي زما بندګي کوي فرشتې ورته وایي یا الله تا مخکې مې یو مخلوق داسې پیدا کړ چې هغه جنات او هغوی به خپل منځ کې داسې فساد جوړوي داسې به خپل منځ کې جنګونه کول داسې وینې به تویول یا الله داسې دي چې دوی به خپل منځ کې جنګونه کوي الله رب العزت ته فرمایي نه تا به زما بندګي کوي تا به زما خلیفه دا انسان چې کله ځمکه جوړه شو نو دې ته فرشتې الله رب العزت راولي فرشتې الله رب العزت عرض کوي یا رب موږ خو به بره اسمانونو کې نو په اسمان کې به موږ ستا عبادت کوو هلته ولا الله رب العزت یوه کوټه جوړه کړې وه بیت المعمور به ورته وایي او هغې نه به دې فرشتو روزانه عبادت کوو نو یا زر فرشتې به د هغې نه طواف چې کومې فرشتې ځمکې ته راکوزې شولې او ځمکې ته رالې نو دلته خو د عبادت ځای الله تعالی وکړو یا الله موږ ته د عبادت لپاره دلته یو څیز راکړه چې نو الله رب العزت ولا یو کوټه ورکړه یو بیت الله شریف ورکړه او داسې بیت الله شریف ورکړه چې هغه مکمل د یاقوتو نه جوړ مکمل یو کمر یو یاقوت او داسې جوړ چې په هغې کې پیوند نه په هغې کې جوړ نه هغې باندې میخ نه په هغې کې یو څیز نه داسې یو مکمل یاقوت یو پیوند او چې په کوم ځای نه ځمکه جوړېدله الله رب العزت هغه مرغره په کوم ځای ایښې وه او د هغه ځای نه ځمکه جوړه شوله نو هغه ځای کې الله رب العزت فرشتو ته هغه ځای کې کېدی او هغه ځای کې پرته وه چې کوم ځای کې اوس بیت الله شریف دا د ځمکې منځ دی او دغه ځای نه ټوله ځمکه جوړه سورة الدنیا دې ته ویلی شي دا د ځمکې نوم دی لکه څنګه چې انسان په بدن کې نوم وي او نوم د انسان په منځ په بدن کې دا منځ حصه ده دغه رنګې د ټول د ځمکې منځ چې دی دا د بیت الله شریف نو هغه فرشتې راوړې او د هغه زمرودو چې کومه بیت الله شریف و هغې راوړه او دغه ځمکې باندې چې کوم ځای کې بیت الله شریف دی په دغه ځای کې نو فرشتې و به د دې نه طواف کوو انسانان ټول جناتو او فرشتې وي د دې فرشتو به به د دغه ځای نه چې کوم بیت الله شریف بره اسمانونو ته راولي د هغه ځای طواف به کوو د الله نو ډېره موده تېره شوله دې جناتو په خپل منځ کې داسې جنګونه وکړل او داسې وینې کېږدلې چې هغه شر او د فساد د وجې نه پرې الله رب العزت چې کومه بیت الله شریف د هغه یاقوتو ورکړی بس هغې واپس او هغه جنات او هغه هر څه